عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام عظیم صحابي دي او د الله د پیغمبر د سنت په اتباع کې دي د ټول صحابه کرامو اول نمبر. د مکی مکرمین په مدینه ته شتلو او یا به د مدینې نه مکی ته تلو د دنه سکم 1500 کال وړاندې په دې اوږد سفر کې به چې کوم ځای کې د الله پیغمبر ناسته کړې وه هلته کې به دی کېناست، کوم ځای کې به چې د الله پیغمبر ولاړه کړې وه هلته به دی ودرېده، کوم ځای کې به چې د الله پیغمبر مونځ کړی و مونځ به یې وکړ، په کوم ځای کې به چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ورکوټې اودس ماتې کړی و دته به د اودس ماتې ضرورت نه و خو د اودس ماتې شکل به یې جوړ کړ په هغه ځای کې به کېناست او یوازې دا هم نه ملګري به ورسره او هغې ته به یې دا وي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې ناسته کړې ده، دغه ځای کې ولاړه کړې ده، دغه ځای کې آرام کړی دی، د دې ونې د لاندې ناست دی، فلاني ځای کې اودس ماتې کړی دی، فلاني ځای کې مونځ کړی دی او باقاعده به یې نښې ورته صحیح کول. یو ورځ د مدینې منورې په یو لاره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته راغی او د الله پیغمبر په دې اوږه ورله لاس کېښود، ځوانو نوجوانو او داسې وخوځولو او ورته یا عبدالله اغتنم 50 قبل 50 پنځه نعمتونه اګوره وپېژنه، د دې اهمیت وپېژنه، د دې مقام مرتبه او د دې قدر وپېژنه، ځکه چې دا پنځه نعمتونه به ټول عمر نه وي، په دې باندې تباهي او بربادي را روانه ده. د هغه تباهي او د بربادي د راتلو نه وړاندې د دې قدر وکړه او به ورته شماري حیاتک قبل موتک، ژوند الله درکړی دی، دا یو نعمت دی، دا بهار به ټول عمر نه وي، دا غنیمت وګڼه، الله پې راضي که، عبادت پکې وکړه، دا الله د مخلوق سره خیر ښېګڼې وکړه، دا وخت یې په ځای راوله د مرګ د راتلو نه وړاندې. روایاتو کې راځي چې کله ملک الموت راشي او د یو سړي دې سر ته کښېني او ساعت یې نه اوښکل غواړي نو دا کس به ورته وایي دا څنګه دا اچانک را باندې راغلی، زه دې هلو خبر نه کړم، هلو څه پیغام دې راونه لېږلو چې زه در روان یم. نو ملک الموت به ورته وایي اچانک نه یم راغلی، ناڅاپه نه یم راغلی، ما خو د راتلو نه وړاندې ډېر پیغامات را لېږلي دي خو تا سترګې پټې کړې وې، ځان دې اوده کړی و، ځان دې انجانه کړی و، وایي ما ته خو یو پیغام هم نه دی راغلی. وایي ولې تا دنیا کې نور نه و لیدلی؟ وی لیدلی یې مې. څنګه دې لیدلی؟ وایي نور به سهار را وختلو پیکه پیکه رنګ به و، زیړ رنګ به و او بیا به په مزه را اوچتېدو، د نور د منځ ته به چې را ورسېده تپش ګرمایش او حرارت او رڼا به عروج ته ورسېده او بیا به په مخکته روانو 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 داسې وخت به راغو چې راغون به شو، تک زیړ به شو او بیا به پرېوتو. وایي دا خو سبق وکړ، دا د دې نه عبرت راغوښت چې دا کله به را وختلو د دې مثال د هغه ماشوم دی کمزوری چې د مور د خېټې نه راووځي او بیا به ببره تلو، دا د انسان هغه ځواني ده او دې د ځوانۍ په عروج کې به کله
نور به چې د اسمان منځ ته ورسېده دا به د ځوان د ځواني عروج و نو ځوان ته به سبق وشي بس ځواني یې پسې ودرېده د دې نه اوغه د اوس نوره ترقي نشته دی او بیا به دا نور په مخکته روان شو د دنیا انسان د به پیغام و چې د ځوانۍ نه پس اوس هم په مخکته رواني او بیا به په اخر کې راغون شو رڼا بې پیکه شوه رنګ بیا زیړ شو دا یو عبرت یو سبق و چې اخر کې به بیا ته بوډا شي او بیا به د نور په شان د قبر کې وروب شي او پرېبوس او بیا یې ورته ویل ولې ګیره کې د سپین ویښته نه وو لګېدلې وایي ولې نه وایي غنم به دې کرل اول به دې دانه ور واچوله او بیا به شین تیغې ته راووتلو او بیا به راوچتېدو تک شین به شو اوږې به یې ونیول او بیا به زیړوالي شروع شو او چې کله به ښه پوخ شه نو بیا به دې لورو پسې روان شو څه به دې که کټ به دې که اوبه یې ریبلو نو دا ستا د ګیرې او ستا د سر دا یو سپین ویښته دا خو زما د طرفه تا ته پیغام وکنه چې بس اوس ګوره په پخېدو روانې په ښکته کېدو روانې اوس ځان وپېژنه وایي د کور کې دې نوسي نه وشوي زامن لوڼې دې نه وې شوي وایي شوي وایي تا خو به ډزې کولې تا خو به خوشحالانې مناولې او تا خو به مټایانې تقسیمولې او دا نوسې دا ستا دپاره د الله د طرفه پیغام و چې نیکه اوس ستا وخت څه شو ختم شو ستا چوټي شوه او د دوی وخت را روان دي او دا مسافرخانه به دې ته خالي کې دا کوټه به اوس دې ته خالي کې دې کې به دې لوبې را لوبې کې دا ډېرې وکړلې نو په دغه وخت کې به دا انسان لاس مږي چې اوهو ما خو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله إلى آسمانونو او د ځمکو په تخلیق کې د ورځو او د شپو په اړولو کې لآیات ډېر دلیلونه دي د الله د قدرت خو د چا دپاره د عقلمندو خلکو دپاره الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله جل جلاله دا وګوره کومه میاشت شروع ده ذوالحجه دغه ذوالحجه د اسلامي کال اخرنۍ میاشت او د شمار یو څو ورځې پکې پاتې دي بل دا ورځې چې راغونډې شوې زما او ستا او د دنیا د هر انسان د ژوند د شمار د کلونو یو کال لاړو یو کال لاړو مونږ چې حج ته لاړ شو ملګري دی پروس کال خو داسې نه وي څه کال خو دغسې نو مې خدای بنده سوچ نه کې ثابت کال مې د ژوند نه څه شو کال شو ټول 50 شپېته کاله ژوند او زندګي ده ایو ثابت کال دی نه لاړو سړی به کمزوری کېږي نو د دې وجې نه مسلمانانو ورونو عقلمن فکرمن مسلمانان هغه دي چې هغه د الله د وخت د نعمت قدر وکړي او دا وخت پسې راولي ما تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5 نبی علیه السلام فرمای دا آدم د بچی د یو بچی قدمونه به د قیامت په ورځ باندې د خپل ځای نه د هغه وخت نه یو انچ مخکې رسونه کېږي چې تر څو پورې د 5 خبرو سوال دی نه شوی د جواب نه ورکړي لومړی خبر به دی عن عمره فيما افنا 50 کاله 80 کاله 80 کاله عمر مې درکړی چې د تمام عالم ساینسدانان ډاکټران راجمع شي د دنیا د یو انسان د ژوند د ګړۍ د سکندونو اغستن په دې نشي قدرولی دومره قیمتي شی وعن شبابي فيما ابلغ
او قیمتي ځواني مې درکړې وه دا ځواني د پسې کې سره کړې او وروسته کړې. یحیی ابن معین رحمه الله یو لوی محدث دی او د احادیث امام دی. د هغه په زمانه کې یو بل محدث او هغه ته د نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث معلوم یحیی ابن معین رحمه الله ته دا حدیث لا نو معلوم. هغه به سیلاړو ملاقات یې وکړ وی دا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث در سره دی تر اوسه پورې ما نه دی اورېدلی د هغې دپاره راغلی یم وی شته را سره یادم دی راته او په کاغذونو کې کتاب کې مې لیکلی هم دي ستا خوښه ده په یاده یې واورم او که نه کتاب راوړم وی کتاب راوړم دی کور ته روان شو چې روانېدو د شاته د ګریوانه راونیولو وایي صبر وکړه اول یې فیل حال راته په یاده بیان کړه چې وایي اورمه او بیا کور ته لاړ شه کتاب راوړه دوباره مې بیا راته بیان ولې وایي ځکه څه پته لګي ته کور ته دننه لاړې او دې وخت په ما باندې مرګ دا حدیث به رانه پاتې شي او یا زه ستا په انتظار کې ولاړ یم او ته د کتاب په راغشتو پسې دننه کور ته لاړې په تا باندې مرګ راغه دا حدیث زما نه پاتې شي. نو د پخوانو علماو سره د وخت دومره قدر و. امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په درس کې ناست دی ورکوټ بشیر زوی مړ شو هغه د سبق شروع دی جواب ورپسې راغی جواب یې ولېږه سوال زاري یې وکړله چې زما بچي له غسل ورکړئ او د جنازې کټې راوړئ او دې ځای کې زه درس ته ناست یم دې ځای کې به زه ورباندې جنازه وکړم او بیا تاسو قبرستان د ویسې خښې کړئ زما د بچي جنازه به مو شي دفن به مو شي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د نننۍ ورځې د احادیثو او د فقه سبب هم زما نه پاتې نه شي. داسې قدر ورسره زنګدن یې شروع زنګدن او یو ملا وله راغه امام ابو یوسف رحمه الله په دې وخت کې د هغه عالم نه تپوس کوي چې جمرات شیطانان اشتل دا د سورلۍ د پاسه اشتل اولا او افضل دي او کنه پیدل اولا او افضل دي. هغه جواب ورکړه د سورلۍ د پاسه چې سړی سوري او دا شیطانان اوري نو دا طریقه افضل ده. امام ابو یوسف رحمه الله ورته وایي اخطأته غلط شوي. دې جواب ورکړه وایي چې پیدل سړی رواني او شیطانان اوري نو دا اولا او افضل ده. امام ابو یوسف رحمه الله وایي اخطأته غلط شوي. هغه عالم ته پوښتنه کوي نه دا غلطه ده نو صحیح طریقه کومه ده؟ وایي د کوم شیطان د ایستون وروستو د بل شیطان ایستل وي د هغه پیدل ایستل اولا او افضل دي او د کوم شیطان د ایستون وروستو د بل شیطان ایستل نه وي د هغه د سورلۍ د پاسه ایستل اولا او افضل دي. هغه عالم وایي ما ته دا جواب راکړه او زه د کور نه روان شوم وایي امام ابو یوسف رحمه الله د کور د دروازې نه بلا خپې نه بهر کړې چې د ژړا آواز راغه او پته ولګېده چې امام ابو یوسف رحمه الله وفات شو. نو د پخوانو بزرګانو سره د خپل وخت دومره قدر دی چې هغه د زنګدن په وخت کې دی لګیا دي
علمي مسله شيړي تبوس کې او دا تشریح کې او شیطانان سور دي اشتري دریو ورځې کن اوله ورځ باندې څو شیطانان اشتري یو نو د دې نه بس بل شیطان ایستل نشته نو دا څنګه ویستل اولادي سوالې ده بس او په دویمه ورځ درې اول داون نه پس شته دویم نه پسو شته نو دا دواړه پیدل ایستل اولا او افضل دي او د دریم شیطان نه بس بیا بل شیطان نشته نو هغه سوالې ده بس خدا بخوانی مسئلې اوس خدا ناممکنه ده علامه ابن جریر طبری یو عالم دی او هغه چې کوم کتابونه لیکلیو د سیرت او د تاریخ کتابونه لیکي داغه د کتابونو د صفحات او شمارو 3,58,000 څومره 3,58,000 د کتابونو د صفحاتو شماریو علماء لیکي چې داغه څومره عمر وکړه وای دا صفحات چې داغه په عمر باندې تقسیم کې نو فی ورځ سلوي صفحات راځي نو هغه ټول عمر د الله د دین په علم کې سلوي صفحات کتابونه سلوي صفحات لیکلي دي دې ته ویل کېږي د عمر قدر علامه ابن جوزی رحمه الله هغه وایي ما په خپل ژوند او په خپله زندګۍ کې د 100 کتابونو مطالعه کړې ده څومره د 100 دا د وخت قدر دی دی عالم د سترګو د دې نعمت د کتو د نعمت د څومره پیدا غشي ده او د دې څومره قدر یې کړې او بیا وی په دې ګوتو می 2,000 کتابونه د دین لیکلي دي او په خوا څنګه لیکلو د نشینه به قلم جوړ کړ او لکه به یو لیکل هغه وران شه بیا به اتراشلو مشکل به لیکل کول او کلام به ختم شو او دوباره بیا جوړولو په هغه وخت باندې لګیا شو د الله ذکر به شروع کړ چې څومره وخت د کلام په جوړولو باندې لګي چې دا بغیر د الله د ذکر نه تیر نشي او کم کلمونه به چې تراشه د هغه چلکه به جمع کوله یو نیم 2 منه چلکه جوړه شوې وه او بیا یې وصیت وکړلو چې کله ما د غسل راکوئ او زما د غسل د اوبه چې کله ګرموئ نو زما د قلمونو د تراشلو شو قلمونو دا کومه شلکه ده هغه به ور رانیږي په هغې باندې به زما د غسل اوبه ګرمې کړه په هغې باندې به ما د غسل راکړي الله جل جلاله دی زمونږ ستاسو سره هم د عمر د ژوند او د زندګۍ د دې نعمت قدر را پیدا کړي او د هغې طریقه دا ده چې موږ تاسو محاسبه شروع کړو محاسبه حدیث کې راځي حاسبوا قبل ان تحاسبوا اے مسلمانانو اے د الله بندگانو د خپلو ځانونو سره حساب کتاب کوئ آرډر کوئ قبل ان تحاسبوا د هغه ورځې د راتلو نه وړاندې چې کله د الله د اړخه ستاسو سره محاسبه شروع شي او د محاسبې طریقه دا ده سهار را پاسېږو ماسخوتن سملو نو سوچ وکړو چې د سهار بانګونو باندې را پاسېدلی یم او اوس مې د کټ دې بیشتې د ځان را ورسولو په دې ورځ کې ما د الله د راضي کولو کارونه څومره وکړه او د الله د ناراضه کولو کارونه مې څومره کړي دي کمې نیکانې مې چې کړي دي هغې باندې د الله شکر ادا کړو او کم ګناهونه هم چې کړي دي د سترګو د پټېدو نه وړاندې هغې باندې الله ته توبه وباسو استغفار وکړو
الله وی زما بنده تبب د بغلی په غوښتو ستړی شي او زه ستا په بخنه باندې نه ستړی کېږم. هره شپه د الله نه بخنه غواړه، الله به دې بخي. هره شپه الله د توبه وباسه، الله به دې توبه قبلوي. د ورځې دي چا در باندې ظلم د چا سره ظلم کړی د هغه مظلوم نه معافي وغواړه او د چا نه د حق ترلاسه کړی حق هغه ته ورسوه. د هغه ورځې د راتلو نه وړاندې چې بیا ستا ګریوان او د هغه داسې او هغه ته نه حق غواړي. او که په تا باندې چا ظلم کړی دی ظالم ته خپل ظلم معاف کړه چې تا ورته معاف کړه الله به تا ته معافي وکړي. دا د محاسبې طریقه ده او دا د محاسبې طریقه ده. هفته کې څو ورځې دي؟ نه هره جمعه محاسبه کوو چې زما د دې هفتې کومه ورځ داسې تېره شوه چې ما پکې ګناه نه ده کړې. د میاشتې څو ورځې دي؟ دېرشه. میاشت د تېرېدو نه بعد محاسبه وکړو کینو چې 10 ورځې مې تېره کړې، د میاشت مې تېره شوه، په دې 10 ورځو کې کومه ورځ کې ما ګناه نه ده کړې او کال مکمل شو، سالګرې نه مناوو، نه د خپلو ښځو نه د خپلو ودونو نه د خپلو عمرونو، بلکې کال مکمل شه 354 شپې ورځې تېرې شوې. څوک شو چې په دې 354 شپو ورځو کې داسې ورځ شته چې په کومه ورځ کې ما ګناه نه کړې. نیکیان یې منه شوه او ګرانه خبره ده چې دومره سوچ کو که نه چې زما په هفته کې داسې ورځ تېره شوې ده چې ما پکې ګناه نه کړې، میاشت کې مې داسې ورځ تېره شوې ده چې ما پکې ګناه نه کړې، کال کې مې داسې ورځ تېره شوې ده چې ما پکې ګناه نه کړې. صغیره ګناهونه پرېږده، داسې ورځ چې ما پکې څه نه کړې، کبیره ګناه مې نه کړې. علامه ابن قیم رحمه الله وایي دا خو د الله رحم دی، دا د الله فضل دی چې ګناهونه یې تقسیم کړي دي، څه صغیره دي او څه کبیره دي. ورنه د بنده خو هره ګناه څه ده؟ کبیره ده. ځکه ګناه ویل کېږي د الله نافرماني ده، نو د الله د عظمت ته به ګورې، نو د الله د عظمت د شان تقاضا ده چې د هغه هره نافرماني هغه کبیره. لیکن دا د الله رحم او کرم دی چې الله پاک اکثر ګناهونه په صغائر کې شمار کړي. الله جل جلاله دی ما ته هم او تاسو ته هم د ژوند د زندګۍ د وخت او د عمر د دې نعمت د قدر او د هغې د شکر ادا کول توفیق نصیب کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.